أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك حامدا ومصليا. أما بعد، پند مبارک وایو در رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک. علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک وایي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د پوند غوښه کمه وه، لکه دا چې د ترمذي شریف روایت هم دی. داسې نرمه او باریکه پونده د انسان په لوړ شان او فضیلت دلالت کوي. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم، ترمذي شریف. پل او قدم مبارک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم، پل او قدم مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د پښې پل د ابراهیم علیه السلام مبارک په سپېڅلي پل ته ډیر ورته و. کله کله به یې په ډبره مبارکه کې پل هم ښکاره معلوم شو، په ریګ کې به یې پل نه معلومېدی. علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک هم دغه راز علامه یوسف بن اسماعیل رحمت الله علیه مبارک، امام احمد رحمت الله علیه مبارک په حواله د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د مبارک فرمایي چې قریش یو وخت یو کاهن ښځې ته ورغلل. کاهن یا کاهنه هغه شخص ته ویل کېږي چې و خلکو ته د راتلونکو حالاتو په اړه معلومات ورکړي، چې دا قسم خلک د جهالت په دورو پوهان او امامان ول. خلکو به د بندو پیښو په اړه دوی ته مراجعه کول. نو قریشو دې کاهنې ښځې ته وویل چې په موږ کې د چا پل؟ و حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام مبارک په پل ته سوی دی، چې په مقام ابراهیم شریف کې. مقام ابراهیم شریف هغه ډبرې ته ویل کېږي چې ابراهیم علیه السلام مبارک د کعبې شریفې په جوړولو په وخت کې پر درېدلی و، او د پښو مبارک په پل یې پکښې نقش سوی و. هغې کاهنې ورته وویل چې تاسې پر دې مټنه مځکه باندې یو شړۍ راکش کړئ، بیا تاسې ورباندې تېر شئ، بیا به زه تاسې ته ستاسې جواب درکړم. کله چې دوی هغسې وکړل لکه څرنګه چې کاهنې ورته ویلي وه، نو کاهنې د پلو په کتو پیل وکړ. کله چې د پیغمبر علیه السلام مبارک پر مبارک پل یې سترګې ولګېدې، نو ویې ویل چې دا پل و حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام مبارک پل ته سوی دی. بیا وختونه تېرېدل، تقریبا 20 کاله وروسته بیا پیغمبر علیه السلام مبارک په نبوي ښکلا راڅرګند شو. د پیغمبري تاج وړانګې یې پر جهان باندې خپرې شوې، یعنی ښکلی پیغمبر څو خصایص الکبرا جامع الجمرات. علامه یوسف نبهانی رحمت الله علیه مبارک، علامه شهاب الخفاجي رحمت الله علیه په حواله داسې فرمایي چې دا خبره په مځکو په اطرافو کې مشهوره ده، او د شاعرانو په نظمي ملغلرو کې پیوږل شوې ده چې د پیغمبر علیه السلام مبارک قدم مبارک به کله کله په ډبره کې داسې معلوم شو او څرګند شو چې د سر په سترګو به لیدل کېدی، او خلک به د تبرک دپاره ورته راتلل، او څوک به یې د زیارت او د تعظیم دپاره ورته راتلل. لکه دا پل چې لومړی په مقدس شریف کې، وروسته بیا مصر ته یووړل شو. علامه نبهانی رحمت الله علیه مبارک بیا نور داسې وایي چې دا پل په ډیرو ځایو کې شته، تر داسې اندازې چې یو باچا چې قایتبایي نومېدی، دا پل مبارک یې په 20,000 دیناره رانیوی. بیا یې وصیت وکړي چې دا پل زما سره په قبر کې ښخ کړي، چې هغه اوس هم موجوده دی. دغسې به کله کله پیغمبر علیه السلام مبارک په ریګ کې روان و، او پل مبارک به یې نه معلومېدی. شرح شفا جامع الجمرات. علامه قسطلاني رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک به کله پر یو فرشه ډبره روان و، نو په ډبره کې به یې پښې ننوتلې، او مبارک پل به یې پکښې معلوم شو. لکه دا چې د وخته پر ژبه باندې مشهوره، او د شاعرانو یې په خپلو نظمو نبوي کې نعتو کې پوهان یې په کره ویناوال یې هم په خپلو ښو ویناوو کې د ښایست لپاره راوړي. خو د دې پل مبارک د تایید او د ثبوت لپاره خاص همدا یوه خبره کافي ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک د نیکه حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام مبارک پل مبارک هم په ډبره کې معلومېدی. په تواتر سره دا خبره ثابته ده. جامع الجمرات. یو شاعر شعر ویلی دی: ما چې له کومې ورځې لوستی ستا سیرت حبیبه،
ما چې له کومې ورځې لوستی ستا سیرت حبیبه، له هغې ورځې مې په واک کې خپل صورت حبیبه. ته چې یتیم الله پیدا کړې یو حکمت یې دا و، ته چې یتیم الله پیدا کړې یو حکمت یې دا و، درس دی و موږ ته ستا د لوړ استقامت حبیبه. چا باندې کور چا باندې کلی په چا ښار ژړېږي، چا باندې کور چا باندې کلی پر چا ښار ژړېږي، مځکې اسمان دواړو ژړل ستا په رحلت حبیبه. تا چې له چا دپاره وړلې په زکندن کې سختۍ، تا چې د چا دپاره وړل په زکندن کې سختي، هغه اکثر کړي ستا د لارې بغاوت حبیبه. چا چې سینې و تا ته سپر کړې نتیجه یې دا سوه، چا چې سینې و تا ته سپر کړې نتیجه یې دا سوه، پر دنیا وسو باندې زیری د جنت حبیبه. ژمن به نور څه غواړي له خدایه، ژمن به نور څه غواړم له خدایه، په همدې راضي یم یو مسلمان یم او بل ستا له امت حبیبه. یو مسلمان یم او بل ستا له امت حبیبه. وما علینا الا البلاغ المبین.